اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. غير معلل فدي بمونږ بحث رستو ولا شاذ او نشاذ. بشاذ کې تقریبا زمونږ د دوه مرود د خبره کو بلکې دریمه ده. اول می تاسو ته اجمالا مباحث بیان کړو، بیا می پرون تاسو ته تفصیلا بیان کړ چې شاذ ستوي په شاذ کې درې مسله کړي، بیا می تر شاذ اقسام بیان کړو، بیا می فرقونه کړو په مابین د شاذ او په مابین د منکر کې. اوس پراشو په دې باندې بلګه خبرو کو چې دا شاذ آیا شرط دی لپاره د حدیث صحیحه کنه دی؟ نو شاذ اول ځل چې د حدیث صحیحه لپاره شرط ګرځولې دي دا ابن صلاح ګرځولې دي. شاذ چې اول ځل د حدیث لپاره شرط ګرځیدلې دي دا چا ګرځولې دي؟ ابن صلاح. راکدا جلد نمبر 1 د خطابی شرح د خطابی د دوی پلار دی او زمونږ هم پلار دی. نو چې کله یو پلار داسې پلاری چې د دوه زامن په منځ کې فرق نه کوي نو دا هغه مشر سړی عزت کوي. چې پلار دی نیکه دی صفحه نمبر 11 روباس چې پلار دی نیکه دی او د ماشومان په منځ کې فرق نه کوي هغه مشر عزتمن دی. او چې کله پلار دی وي نیکه دی وي او د ماشومان په منځ کې فرق کوي دا 11 ده ما 111 نه دی ویل مړه پاګلی نور خلق د پوری خان دي مخالفین دي ټول خان دي. دا وګوره خطابی دی. خطابی په صفحه نمبر 11 باندې لیکي چې د حدیث صحیحه لپاره درې شرط دي. یو شرط اتصال السند دی، یو بل شرط عدل الراوی و ضبط الراوی دی. اوس د خطابی کاکا چې کله عبد الراوی ضبط الراوی او اتصال السند نو درې شرط شو د کېګما نو دا دوه شرط چې دا به معلول نوي او دا بل شرط څلورم شرط دریم شرط چې دا به معلول نوي او څلورم شرط چې دا به شاذ نوي. دا شرط د ابن صلاح شرطونه دي. ابن صلاح چې کله راولګي دا شرطونه ولګول نو موږ به اوس په ابن صلاح باندې دوه قسم ردود داخل کو. یو قسم رد به موږ داخل کو په ابن صلاح باندې د کلام بر رد کو په کلام د محدثینو باندې، او دویم قسمه کلام به مونږ د درود کو په کلام د فقها باندې. خو د محدثینو په کلام پر رد کې به یو طریقه وي او د فقها د کلام پر رد کې به بل طریقه وي. ګوره مونږ چې په کلام د محدثینو د کلام رد کو ناغه به مونږ دا ویو چې مونږ دا نه تسلیمو چې دا شاذ د حدیث صحیحه لپاره عدم الشاذ شرط دی، لکه څنګه چې تفصیل لته کومه مونږ چې د کلام رد کو په کلام د محدثینو نو د کلام المحدثین خلاصه به دی چې مونږ دا شرط نه تسلیمو چې تکم را لګیدلې دي او وې چې عدم شذوذ شرط په حدیث صحیحه کې نو مونږ دا شرط نه تسلیمو. نو د شرط نه تسلیمولو د لپاره به مونږ د کتابونو حواله ورکو چې پلان کې وي چې دا زیاتې دي، پلان کې وي چې دا شرط تاسو محدثین ولګاو چې شاذ په حدیث صحیحه لپاره شرط شاذ دی عدم الشاذ دی دا زیاتې دي. مونږ به نقل د کتابونو کو دا یو دا د دې خلاصه به دی چې مونږ دا نه تسلیمو. بعض محدثین دا نه تسلیموي چې دا عدم الشاذ دا په حدیث صحیحه کې نه شرط دی. بیا به مونږ راخو شو. ګوره جواب په دوه قسمه کړه، یو جواب الزامی وي یو جواب څه شي تسلیمي. اول مونږ جواب الزامی وکړو، اوس به مونږه له طریقه الفقهاء جواب تسلیمي وکړو. اجمالا د تویمخه هغه داري چې زمره شاذ تسلیم کستا په نسبانه چې ته حدیث کې شاذ علی نو شاذ شو خو ستا په نسبانه چې شاذ دی غزان لري او علی طریقه الفقهاء چې شاذ دی نه غزان لري. ځکه شاذ مې کو خو ته چې ست شاذ وې هغه زموږ فقهاء شاذ نه دي. نو ستا په نسبانه چې کوم شاذ دی هغه د فقهاء شاذ نه دي. نو د فقهاء د شاذ نظائر به مونږ ورکو چې اول خو فقها دا نه مني چې په حدیث صحیحه کې عدم شذوذ شرط وي، خو کوي مني نو د شاذ دا معنا نه ده دا کم چې ته د شاذ معنا کې، بلکې د شاذ بل معنا ده چې امام ابو یوسف صاحب او هغه الجساس په الفصول فی اصول کې نه کړی دا خبر به مونږ رستو کو. اول دې ترا شیخه
چې موږ على طریقه المحدثین په دې رد کو على طریقه المحدثین چې موږ په دې باندې رد کو نو زما په دې لاس کې یو کتاب دی الاقتراح اسره لچارا قسم کو سم نه کومه تاسو کې دا کار خراب راغلی الاقتراح را لچارا کدا دا د یو ډیر ښکلی محدث کتاب راغلی دی چې د محدث نوم امام ابن دقیق العید دی سو امام ابن دقیق العید یو ناشنا ترین کتاب دی چې په دې دیارو کې زما په خیال په کې ما اول راوړی خو هغه ته موږ په خپل اصطلاح کې الامام ویو څه الامام دا امام دی دا وګوره سری الامام دا الامام دی دا الامام دا امام څه شي په دې ځان پوي کې اصل کې عبدالحق الاشبیلی یو کتاب ولیک دا عبدالحق الاشبیلی د الکتاب نوم راغلی دی احکام الوسطى کبرى صغرى په دې باندې ابن قطان الفاسی او رد لیک دا کتاب رد په دې باندې د دې د محاکماتو لپاره ابن دقیق دې خانې ته ټولو ته احادیث الاحکام وي نوم یاد ساتئ څه احادیث الاحکام څه ته ویل کېږي ګوره دا شاته ډمبارې چې ټول دي دا ټول حدیث دی احادیث الاحکام د احادیث هغه صنف دی هغه قسم دی چې هغه صرف د یجوز او د لا یجوز د احکامات الشرعیه نه بحث کوي سو دا 2.5 زره احادیث دي احادیث الاحکام څونه دي 2.5 زره د طهارت نه شروع شي دي کې قصې نه وي دي کې فضائل نه وي دي کې مصالب نه وي دي کې ذکر د بلدان نه وي بس یو احکامات حج يجوز لا يجوز دا جائز دا ناجائز دا زکات دا جائز دا ناجائز دي تسوي حديث الاحکام د دې حديث الاحکام یو ناشنا ترین کتاب دا ځان سره یاد امام ابن الدقیق العید یو متن لیکو دا متن نوم دی الالمام څه شي دی الالمام په دې المام باندې یو شرح رااله بعض عالمان وی دا د المام شرح ده دا امام دی نو بعض عالمان وی دا امام د المام شرح ده سوي بعض عالمان وی دا المام د امام شرح ده هانجی په خیر علي څنګه چلته ځل کتاب دی بل دا چې دا امام د المام شرح ده نو ابن دقیق العید یو کتاب لیکو هغه د ابن دقیق العید کتاب تسوي لیکيږي الاقتراح چې کله ولیکل دا د انصاف یو کتاب ښکلی کتاب په الاقتراح کې اول نمبر دا خبر وکړه چې لکه ګورې تاسو محدثینو چې کوم دو شرایط ویلي دي چې شرایط ته شذوذ دي چې عدم شذوذ به په دې کې نه وي نو تاسو محدثین عدم شذوذ شرط کړل په حدیث صحیحه کې خو یاد ساتئ ګورئ عدم شذوذ شرط په حدیث کې على طریقه الفقهاء نه دی سموي عدم شذوذ شرط په حدیث صحیحه کې على طریقه الفقهاء نه دی نو چې کله عدم شذوذ شرط على طریقه الفقهاء نه دی نو دې سوی اولاني رد په شذوذ باندې د اقتراح د طرف نه راغی وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء او په دې دوه شرطونو کې چې شرط علت او شرط شذوذ دي په دې کې نظر راغلي دي خو على مقتضى نظر الفقهاء د فقهاء په نظر کې د فقهاء په نظر باندې عدم شذوذ شرط نه دی راغلي د پاره د حدیث صحیحه دا د انصاف خبره څنګه چې دوکړه نو د عراقي د الفیه شرح راغلي دا عراقي یو مصطلح الحديث کې یو الفیه لیکلي د الفیه العراقي وته لیکيږي او د الفیه العراقي یو ډېر ښکلی شرح د شمس الدین الصحاوي بیالي سفر وباسا پاره کې اولنې دا خبر ورکړه چې اگر چې د جمهور محدثین را اداره غلي دا چې شذوذ شرط راغلي د پاره د حدیث صحیحه خو د محققین را ادانه دا راغلي چې دا د شرط راشي د پاره د حدیث صحیحه نو د بیا شروع کړه ويسوي على أن شيخنا مال إلى النذا في ترك تسمية الشاذ صحيحا وقال غاية ما فيه هجران رواية أخرى على آخره أول رد دارا بیا پدې باندې جلال الدین سیوطی رحم الله په تدریب الراوی کې نارادو تدریب الراوی 65 نمبر سفر وباسه 65 نمبر صفحه کې هم د قشان د شمس الدین السخاوي نه او شمس الدین السخاوي دا رد اغست او اصل کې د ابن حجر نه چې لکه د انصاف خبره دا راغلی ده چې ابن حجر وایي چې تا داره چې ابن حجر وایي چې تاسو کوم داره قال شيخ الاسلام وهو مشكل دا چې شاذ شرط شي د پاره د حدیث صحیح دا مشکل دی ویولي لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدول ضابطين
فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه مارونا فما المعنى من الحكم بمثلته؟ فمجرد مخالفة عهد رواته لمن هو وثق منه أو أكثر وزنا لا يستلزم الضعف، ده بالضعف لازمية. نو على طريقة المحدثين ده خبر رالا چې دا محققين ومحدثين رائد هذا چې شذوذ شرط ګرځول د حدیث الصحیحه لپاره عدم شذوذ دا صحیح نه دی راغلی. بیا موږ به سره شو له طریقه الفقهاء یله کومه دا خبره وکړه چې شاذ شرط راغلی دی، خو ته په ځان پېکا چې شاذ وایسته نو دو کتابونو د شاذ تعریف کړی دی على طریقه الفقهاء. شاذ څه ته وایي؟ دا زما په لاس کې د امام ابو يوسف صاحب ذاتي كتاب دي ديتا الرد على سير الاوزاعي وي. فرد على سير الاوزاعي كده امام ابو يوسف په 31 نمبر صفحه باندې د شاذ تعریف کې چې شاذ څه ته وي. محدثین په نسبت باندې خو شاذ کې دوه مسله کراله، یو دا چې شرط او بل دا چې شرط نه لیکره، خو چې دا څوک وي چې شاذ شرط نو شاذ څه ته وي؟ وی شاذ دې ته ویل کېږي چې فقها په دې باندې استدلال ونکیا. زما په خبره پېنه شوې ګوره د محدثینو په نسبت باندې خو شاذ دې ته وی چې سقرو لګي د اوصاف مخالفتو کې کړه. دی وی شاذ ټیک ته شرط خو شاذ دې ته ویل کېږي چې کله یو حدیث وی صحیح وي او فقها په استدلال ولکي په دلیل کې ونی سندي ته څه ویل کېږي شاذ نه لکه د محدثینو په طریقه باندې شاذ یو شو. دا زما په لاس کې الرد على سير الاوزاعي للامام ابو يوسف رحمه الله. امام يوسف سوي فاياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعه من الحديث وما يعرفه الفقهاء. هغه چې فقهاء پیژني او فقهاء په عمل کې دا به عام یو چې فقهاء نه پیژني او عمل په نه کې دا شه بعینه. دا خبره جساس په خپل اصول کې خپل دا ما په لاس کې کتاب دی الاصول في الاصول د جساس الکوي شاستوي وي. فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامه چې عام فقهاء نه پیژني نو د تشاذ ویل کېږي. نو شاذ دې ته نه وي چې مخالفت اوثق د صحیح د ثقه د اوثق نه راشي، بلکې شاذ دې ته ویل کېږي چې یو حدیث وي او فقها د یو علت توجه نه دا شاذ د حدیث ترک نو دې ته بیا شاذ ویل کېږي. نو دا چې شاذ شرط په دې باندې مونږ نن دوا اعتراضات وکړو، یو على طریقه المحدثین او بل على طریقه الفقهاء. بیا به سبا د یو بحث دا کومه چې شاذ شرط راغلی دی او چې دا مونږ وو چې شرط نه دی راغلی، دا د کم علت توجه نه مونږ وو چې شرط نه دی راغلی. دا بحث به د سبا بیا سبق په شاذ کې نه راغلی. ښه اللهم صل علی